مندو قرآن د الله جل شانه کلام دی او قرآن د الله جل شانه کتابم دی او کلامم دی او زمونږ استاسو د ټولو مسلمانانو په الحمدلله په قرآن باندې ایمان دی ټولو الحمدلله دا د الله جل شانه یو لوی احسان دی مندو چې موږ او تاسو ته په دې شړو غرونو په دې شړه علاقه کې چې هیڅ قسمه سہولیات نشته الله جل شانه د قرآن دغه اواز د کلمې دغه اواز موږ او تاسو سره رسولی او موږ او تاسو قبول کړی دی په دې باندې د الله جل شانه شکریا ادا کړو ټول وایو الحمدلله د قیامت پر ورځ باندې د رب العالمین په دربار کې ودرېږو الله جل شانه راته وفرمایي چې بنده تا له ما قرآن درکړی تا د قرآن دپاره څه کړي دي تا د قرآن د ناموس دپاره تا د قرآن د نظام دپاره څه کوشش کړی د رب په دربار کې به دا ویلی شو انشاءالله العزیز په جرأت سره به دا جواب ورکړو چې الله زما خو نو وس نه کېده خو ستا د کتاب بې حرمتي شوې وه ستا د کتاب بې عزتي او مردار کړې وه خو زما دا وس کېده ما خپل اواز او چغه رسولې د هغه ته چې زه په دې باندې خفه یم زه په دې باندې احتجاج کوم نو انشاءالله العزیز دا به زموږ استاسو د کامیابۍ او د نجات دپاره کافي یو مطالبه د حکومت وقت نه د پاک فوج آرمی چیف نه او چې څومره سرکاري ادارې دي هغوی نه موږ دا پر زور مطالبه کوو چې فوراً دې په دې باندې ایکشن واخیستلی شي تاسو موږ سره ډېرې وعدې وکړلې چې موږ به سفارتي تعلقات ختم کړو موږ به اوس ناسته ولاړه سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړو خو په یو باندې عمل ونه شو نو موږ د دې جلسې په وساطت دا مطالبه او پر زور مطالبه کوو چې فوراً دې د دوی نه انتقام واخیستلی شي ستاسو په علم کې د پاکستان اټمي طاقت دی د اټمي طاقت څه مطلب اټم بم موږ سره لپاره ساتلی موږ په دې فخر کوو چې پاکستان زموږ ملک دی پاکستان زموږ کور دی او موږ په دې فخر کوو چې پاکستان اټمي طاقت دی اسلامي دنیا کې پاکستان د اټمي تو قوت او طاقت دی موږ په دې فخر کوو په دې خبره باندې خو صرف دا تپوس کوو چې اټم بم د سره لپاره جوړ دی د اټم بم د استعمال موقع به کله راځي زما د پیغمبر د ناموس د بې عزتي کېږي نو اټم بم نه استعمالیږي زما د قرآن د کتاب عظیم الشان بې حرمتي کېږي اټم بم خاموش پروت دی پاک آرمی یا پاک فوج په حرکت کې نه راځي نو کله به راځي ګوره زموږ استاسو د ټول ناول قرآن دی د ټول ناول اسلام او دین دی د هغې نه پس ملک دی زموږ استاسو سب سے پہلی پاکستان دا نره ټیک نه ده سب سے پہلی اسلام وایي ټول سب سے پہلی اسلام موږ د ټول ناول اسلام غواړو قرآن غواړو د قرآن نظام غواړو شرعي نظام غواړو او موږ دې حکمرانانو ته وایو چې هېرېږئ مه زموږ استاد په دې ګاونډ کې افغانستان دی امارت اسلامي افغانستان امریکې ته شکست ورکړو د ټولې دنیا ورسره کورې کلی نشته مړی ژوندی ورسره د یو اسلامي ملک هم نشته کفري ممالک خو پرېږده اسلامي ملک هم ورسره مړی ژوندی نشته چې د نار هغې تېره کړي سفارتي تعلقات یې ورسره نشته تجارتي تعلقات ورسره د چا هم نشته چې د نار هغې سم د څملاستري چېرته نه تاسو اورېدلي دي سخته بې راغلې ده امن کې دي زموږ استادونه خوشحاله هم دي زموږ استادونه ته چې کوم خوراکي اشیاء دي او ته ارزانه میلاویږي ډېر هم ورته میلاویږي دا د رب العالمین وعده د عزتمندو د دین سره نو موږ دې حکمرانانو ته وایو چې هېرېږئ مه د دوی نه تاریخ وګورئ خپل صحابه کرامو تاریخ مطالعه کوئ لږ قرآن راوالی لږ ترجمه او تفسیر د قرآن وګورئ لږ مشایخو علماو سره کښېنئ چې مسلمانانو په دې کفري دنیا باندې به مسلمانانو حکومت کوو حلال کې د اصلحې لحاظ سره مالي لحاظ سره جاني لحاظ سره د صحابه کرام کمزوري خو عزتمندو هغې کې ایماني قوت او د ایماني جذبې په بنیاد باندې هغې په ټوله دنیا باندې حکومت کولو نو یو مطالبه هم د عزتمندو دا ده چې فوراً دې دغه سړي نه انتقام واخیستلی شي امیر معاویه رضی الله عنه دوري حکومت دی په یو ملک یو کافر فوجي یو مسلمان له څپېړه ورکړله هغه رالی امیر المؤمنین هغه ته شکایت وکړو امیر معاویه رضی الله عنه ته شکایت وکړو ته د دې دغه نه لري چې ته د مسلمانو حاکم شي وی ولی وی ماله یو کافر ملکی پلانکی ملکی یو فوجي څپېړه راکړله
او ته زما د څپې جواب نشي ورکولی نو ته دې مستحق نه چې د مسلمان حکمران جوړ شي. امیر معاویه رضی الله عنه یو مشوره شورا راووتله، اوږده واقعه ده عزتمندو. هغه شورا کې مشوره وسوه، څو کسان یې ولېږل دغه سړي د تعقب دپاره کشتۍ جوړېږي، د هغې نه پس په سمندر باندې پار کېږي. هلته لاړ، هغه پوجي ایمان د نیولی راوست. امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله عنه مخې ته یې پېش کړو، عزت دار یې سړی. هغه سړی راووت، د چا نه چې څپېړه ایستلې وه، وایي راشه دې خوا، ستا دشمن موږ ګرفتار راوستی، ستا مخکې ولاړ دی، خپل انتقام ترې واله. هغه مسلمان رالی، دا کافر نه څپېړه ویستله، بیا امیر المؤمنین پرېښود او ورته ویې دغه سړي ته، دا د بعد انګریزانو ملک پوجي و، هغه ته ویل دا خبره یاد وساته او خپل بادشاه حکمران ته دا خبره وکړه چې مسلمانانو بادشاه امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله عنه دا فرمایي که ستا خو ادنا پوجي دا بې حرمتي د مسلمانو کا دای حال دی، وایي که ستاسو د ملک بادشاه د یو مسلمان بې عزتي وکړو نو به هم دغسې حالات کې ګریوان د نیولی شوی حاضرېږي او د هغه نه موږ انتقام ولو. دغه حکمرانانو یو او موجوده دور کې او د معمولي خرې وتربوي دی، بس هر څه ورته پرېښي، وایي موږ باندې پابندي لګوي، اقتصادي پابندي ده. ګوره موږ او تاسو ګراني برداشت کوو، لوږه برداشت کوو، خو د دین دپاره یې برداشت کوو. که په دې بنیاد په دې وجه پاکستان پابندي ولګېدله خیر دی، موږ به یو ټیم به روټۍ نه خورو، څه خبره نه ده. مثلا موږ او تاسو هر اختر له 2-3 جوړه جامې کوو، نه به یې کوو، په دې زړو جامو کې مختر تېرېږي. په یو وخت خوراک باندې ټیم به وخت پاس